راغلیو د ای پی ایس سکول ته ای پی ایس سب ډي سکول ته دلته موږ سره سر خلیل هاشمي صاحب هم موجود دی سر عزیز صاحب هم موجود دی سره چونکه عزیز صاحب د دې ای پی ایس آرمی پبلک سکولز د لیب انچارج هم دی د هیومن رائټ پاکستان سره کوم صدر دی هیومن رائټ ارګنایزیشن کوم صدر دی حبیب ملک صاحب د سټوډنټ لپاره لیب افتتاح وکړه د دې په حواله سره سر عزیز نه پوښتنه کوو کوم تاسو ویلي ماشاءالله جوړ شو لیب جوړ شو د سټوډنټ لپاره دا خو یو اسن اقدامات دي نو څومره تعداد کې کمپیوټر د سره راغلو او څومره مخکې د سره او نور مزید څومره ریکوایرډ دي تاسو سره بسم الله الرحمن الرحیم زه عزیز رحمان د آرمی سکول صدا کمپیوټر لب انچارج لکه څنګه چې تاسو عبدالرؤف سالار صاحب خبر وکړه الحمدلله یو بهترین ارګنایزیشن دی د ساده خلکو ته یو بهترین انوایرمنټ ملو شو بهر تلون الحمدلله ډېر خلک ورته بار شو مطلب څوک خپل بچي بچو بهر سول او هاوس الحمدلله کوالټي ایجوکیشن ورته د ساده په خپل کور کې مطلب ملوي نو موږ سره کمپیوټر لیب کې سر مخکې نه تقریبا 20 سیستم موجود دي د خپل سیستم چې کوم خاصه و دا آرمی سکول چې کوم وینګ دي دوی خاصه وو تقریبا 20 سیستم الریډي موږ سره موجود دي او بیا حبیب ملک صاحب چې کوم د سادي اوسیدونکو یو د معزز کاس لغه نامه د حمزه بای د هغه په توسط سره د مکمل کمپلیټ پروجیکټ کوم د حبیب ملک صاحب ورکړو حمزه بای ته او هغه الحمدلله موږ ته ډېر احسانه طریقې سره 26 کمپیوټر حبیب ملک او رضی صاحب موږ ته راکړي ډونیټ کړي وتا او هغه چې کوم د پاک چاینا فرندشپ په نامه باندې تاسو بنر هم لیدل شوی موږ سره دلته موجود دي نو عمران خان چې کوم دی هغه ته هغه نه ریکوست وکړو چاینا ګورنمنت موږ ته 26 computers 26 tables او 26 chairs الحمدلله بالکل پن پیک بالکل نوی موږ ته پرووایډ کړو سر تاسو موږ دا وایو چې د کوم د سټیپ اخیستو د کوم مطلب یو قدم اوچات کو د دې وی علاقې لپاره د کوم بچی لپاره د خلکو لپاره د ترقی لپاره څومره اهمیت لري راوبې دا هوټل کلیر خبره ده زوال تاسو بیا شکریا د کوم او زه بي ملک سپیشل شکریا د کوم چې بي ملک یقینا دا یو ډېر ښه کار وکړو ځکه چې صدا آرمی پبلک سکول د خواهش ده چې دا یو ښه سټینډرډ سکول جوړ شي یو ښه سټینډرډ کالج جوړ شي ځکه چې زه اول مخبله بچای په دې سکول کې په دې کالج کې سبا کوي کومه تا کور کې داسې یو ښه سټینډرډ سکول کالج ملو شي زه به څه کوم ځا بچا زه پېښور ته اسلام آباد ته لاهور ته ستوم نو دا شی چې کوم هغه ته ډونیشن کړی دی دا کمپیوټر لیب لیبارټری ته کوم چې تقریبا 26 کمپیوټر هغه ورکړي دي دا وکول عزیز بھائی دا ډېر ښه سټینډرډ والا شای دی ډېر ښه سټینډرډ والا کمپیوټر دي نو زه یقینا چې دا هغه ابي ملک سپیشلی اپریشیټ کوم څوک یې خو اني پټه سره تعلق وي اني سره غوي سیاسي پټه سره خو موږ کوم یا څوک خکور کوي او اپریشیټ کوو زه د ابي ملک شکریا د کوم چې هغه موسادي آرمی پبلک سکول ته دا کمپیوټر کړی ډونیشن کړی دي ډېر مننه ډېر شکریا اصل کې روي بدقسمت سره موږ ملک یو غریب ملک دی مو هغه وسایل موږ سره نشته چې موږ ته ایجوکیشن فری راکړي ټیک شو کنده د ریاست حق دی څنګه خپل کوم شهري دی سټیزن دی هغه ته فری ایجوکیشن مهیا کی او تقریبا لکه زه ته څومره کې یورپ دی الته بچای ته خپل ته شهري ته تعلیم مفت فری دی دلته بدقسمتي دا شې چې پاکستان یو غریب ملک دی هغه مطابق موږ دا شای نشي رسوي موږ ته فری ایجوکیشن نشي رسولای خو بیا هم کم از کم د کوم ایجوکیشن چې موږ ته ملويږي کم از کم د سره د ټیچر سره سکول سره زه خو دا وایم چې پیرنټس هم د حقيقي څاک خپل بچي ته وخای درخه او بیا لکه څنګه د فنکشن کوم خبره وشولې چې کله ته بچا ته وستې نو تاسو سره رابطه هم کوي چې مو بچا سکول کې چې کوي مو بچا کلیج کې چې کوي ته کور کې ټایم ورکړي او تاسو وکړي چې بچا ته هومر کړی دی هومر نه دی کړی نو دا ځین چې پیرنټس حقيقي څومره پرې ته د رسد خبره وکړه رسد حق کیږي چې بچا فری ایجوکیشن ورکړي خو نشي رسولای نو موږ کوشش کوو چې موږ خپل بچا ته یو ښه تعلیم ورکړو تاسو د سر عزیز او سر خلیل هاشمي صاحب خبرې واورېدلې یقینا دا یو ډېر بهترین او ښه سټیپ خسته دی ملک حبیب ملک صاحب چې کوم دی د
اوس چونکې پی ټی آی سایډ هم دی نو دا د پی ټی آی او د پی ایم پاکستان پرایم منسټر چې کوم د عمران خان هغه هم اپریشیټ کوو چې دی دا اواز ورسولو هغوی دا خواهش خپره کړو نو امید همداسې امید لرو چې د موږ علاقې کې ډېر زیات کمای دی ډېر زیات کمای دی څومره کمی دی هغه به پی ایم عمران خان څه دی دا به موږ ته پوره کوي موږ چې کوم لیډران دي هغه به دې پورې جواب رسوي نو دې امید سره چې د علاقې بچي د علاقې ترقي لپاره به انشاءالله موږ ټول یو کېږو یو قدم بخلو یو ځای به کېږو نو امید لرم چې ټول ملګري چې څومره هم ملګري وو نو دا ویډیو شیر کوئ هغو خلکو ته ورسېږي چې کوم خلک عہدیدار دي غټ خلک دي چې دا ویډیو وګوري هغوی حوصلې هم ورسره بلند شي هغوی کې هغه جذبه هم پیدا شي چې د علاقو دپاره خدمت